سورہ نمل نورلسم سپارہ آیت نمبر 45 د دې ځاینا دې صورت کې درې مواقعه ذکر کړي او دا درې مواقعه د پدویمه مسله باندې ده هغه دا چې سلامتیا ورکوونکی یو الله تعالی دی بل څوک سلامتیا ورکوونکی نشته بچکوونکی هغه یو الله تعالی دی تو ګوره صالح علیہ السلام بچ کو هغه نجات ورکو صالح علیہ السلام الله تعالی سمودیانو ترالی گلیو او لنبه مسئله هغه ورته دا کړې وه بارو لګو ان اعبد الله دا چې عبادت د الله تعالی کوي مسله د توحید او د یووالي د الله تعالی بیان کړي و کم یو پیغمبرم چې راغلی دی هغه اولنی بیان هغه د توحید کړي دی دا یو مشترکه مسله د ټولو انبیاءو ده ان اعبد الله دا چې عبادت کوي د یو الله تعالی دا ولی چې نړمبه مسله دا کوي دا غي وجه دا ده چې دا بنیادی چیز دی عقیده چې برابر نه عقیده د توحید او د یووالي د الله تعالی نه نو بیا نجات نه ملاويږي که نور ډیر نیک اعمال یو سړی کوي او توحید پکې نه دته نجات نشي ملاوي دي او کو نور اعمال هغه کم او توحید او یووالي د الله تعالی منو نو دله به نجات هغه ملاويږي جنت ته بلاړ شي اگر چې د ګناهونو سزا بسکی صالح علیہ السلام بیانو کنو فیضاهم فریقان یختصمون ناسا پودا دوڑلی چی یو بل سره جګړې کولې کلم چې حق پرست راغلی دی او هغه حق مسله کړی ده قوم هغه دوړلی شوی دی یو ډله هغه چې هغه منونکي و مسله منلې ده دویمه ډله هغه چې هغه په ضد باندې ولاړ دي او هغه انکار کړی دی او مسله نه ده منلې چې نه ده منلې انکار یې کړی دی هغه به هغه چا سره جګړې کولې چې چا به مسله منلې وه هغه ته به ویل تاسو ولې د دې ملګرتیا کوئ هغه له به سزاګانې ورکولې هغه له به تکلیفونه ورکول دا په هر دور کې چې نو داسې شوي د پخوانه دا سلسله روانه ده الله تعالی وی فیضاهم فریقان ناسا پودی دو ډلې یختصمون چې جګړې کولې صالح علیہ السلام چونکه پیغمبر دی او پیغمبر د قوم خیرخواهی لټي چې کومه خبره او کوم کار کې راغی خیری نو هغه طرف ته راکاږي قوم وی ته مونږ ته وایې چې رسول پیغمبر مونږ له په خپل پیغمبري باندې یو نه خراوړه معجزه چې نه هغه راته پیش کا فرمایشي معجزه د دې ګټه نه مونږ له اوخه پیدا کا اوس دا داسې کار دی چې دا ظاهر کې ناممکن ښکاري قدرت د الله تعالی نه خو هیڅ شی چې نه هغه ناممکن نه دی الله خو هر څه کولی شي او ظاهر کې د ګټې نه اوښه پیدا کېدل دا چې دی نه هغه ناممکن دي دا نشي کېدی دوی دا مطالبه ولې کوله د دې لپاره کوله چې العیاذ بالله دا صالح علیہ السلام هغه وشرموي دې په شا باندې راشي دی بدا نشي کولی دی با قوم تا پاتی راشي چې پاتی راشي زمونږ خبره او په باندې اوچته شي بس مونږ وګټو صالح علیہ السلام ورته یا قوم لم تستعجلون بالسیئه قبل الحسنه صدر لشوی دی چې په تلوار عذاب غواړي مخکې د ایمان نه پکار خدا چې تاسو ایمان راوړوي خبره مو منلې وي چې تاسو مطالبه د معجزې کوي نو که معجزه رااله او انکار مو کو نو بیا عذاب راتلل یقیني دي
د دې د وجې نه دغه مطالبې پرېږدئ، راشئ او چې نو خبره ومنئ. لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنه لولا تستغفرون الله، ولې تاسو چې نو بخنه نه غواړئ د الله تعالی نه، لعلکم ترحمون، دې لپاره چې په تاسو باندې رحم وشي. استغفار او بخنه غوښتل د الله تعالی نه دا سبب د رحمت د الله تعالی دی. کته چې زه د الله تعالی په مهرباني او په رحمت کې راګیر شم او په دې کې بند شم، استغفار ډېر ډېر وایا. بخنه د الله تعالی نه چې نه ډېر ډېر غواړه. څومره چې ډېره بخنه غواړې او څومره ډېر استغفار وې، دومره به د مشکلات حل کیږي. اکثر ملګری راشي یاره چې نو پریشانی ده، وظیفه راته وښایه. د ټولو مشکلاتو دپاره بهترین څیز استغفار دی. ځکه چې ته بخنه غواړې، استغفار وې، الله تعالی ته چې الله ما معاف کا، چې الله دې معاف کړي او ګناهونه ختم شي. چې کومه دعا ته د الله نه غواړې به قبلېږي. دا مشکلات خو چې په مسلمان باندې راځي، د دې د وجې نه راځي چې دې ګناهونه کوي. چې د ګناهونو یې معافي وغوښته او هغه معاف شو، په خپله به خوشحالۍ راځي، په خپله به چې دی نه پریشانۍ ختمېږي. د دې د وجې نه بخنه د الله تعالی نه زیاته غوښتل. او بیا علما وایي خصوصا د پېشمني په وخت کې استغفار ډېر ویل پکار دی. چې د پېشمني په وخت کې څومره ډېر استغفار ویل شي. بهترین څیز په پېشمني کې 2 رکعته نفل وکړه، تهجد، او بیا د هغې نه وروسته چې نو استغفار ته کار ووایه، بخنه د الله تعالی نه غواړه. دا بهترین څیز دی. نو رحم د الله تعالی به وشي. او چې د الله په مهربانۍ کې راغلی نو بس بیا څه دي، فارس سم دی. نو سوره نوح کې به چې د دې نورې فایدې هم راشي چې بخنه د الله تعالی نه غواړي نو باران به چې نه پې در پې کېږي. پې در پې باران داسې هم نه چې یاره ضرورت نه دی او چې نو باران به وشي. نه، د ضرورت په وخت به کېږي او د پښتنو خبره موړ باران به کېږي. موړ داسې باران به وشي چې هر څه به ورسره رازرغون شي او راشینکۍ به ورسره راشي. اولاد نه کېږي. نو چې اولاد نه کېږي نو چې استغفار شروع کړي او ډېرې وی، الله تعالی به اولاد هم درکړي. معاویه رضی الله تعالی عنه وزیر او د هغه اولاد نو. څه وخت پسې چې نو پې در پې چې نه بچي پیدا شو، معاویه رضی الله تعالی عنه ورته څه چل دی کړی دی؟ هغه ورته یو ځل حسن رضی الله تعالی عنه ستا ملاقات له راغلی و او ما ورته وویل چې دغه مشکل دی راته، وایي ما ته چې استغفار ډېر وایه. ویقه استغفار مې شروع کړل، الله تعالی راله اولاد راکړه. دا د ټولو مشکلاتو دپاره حل دی. خو دا څه خو چې نو قرآن ذکر کړي دي او دلته جامع ټکي ذکر کړی دی، لعلکم ترحمون، دې لپاره چې په تاسو باندې رحم وشي. ولقد ارسلنا، یقینا لېږلي مونږ الی ثمود، ثمودیانو ته، اخاهم یو د دوی نه صالحا، صالح علیه السلام، ان اعبدوا الله، دا چې عبادت وکړئ د یو الله. فاذا هم فریقان، ناسا پودي 2 ډلې، یختصمون چې جګړې کولې. الوی یا قوم، قومه، لم تستعجلون، ولې په تلوار سره غواړئ، بالسیئة عذاب، قبل الحسنة، مخکې د ایمان قبلولو نه. لولا تستغفرون الله، ولې بخنه نه غواړئ د الله نه. لعلکم ترحمون، دې لپاره چې په تاسو رحم وشي.